یو کس سوال کوي وی د والدینو قبر نشي په خولې وی د دې باره کې سخت حکم دی خو په بعض روایتو کې راځي چې خلکو نه خپل بچي قبرونه ته د آبا او اجداد هیر شي کله یو میاش پس لاړ شي کله دو میاشتې پس اخره کې ته هیري ګوره په حدیثو کې راځي وی قبر په خول نشتا او قبر ندی بخول پکار خو چې کم د علامت دی د علامت تخته یا سر تکانی خپې تکانی یا سیډونو ته واړه واړه کانی علامت پترو باندې پدې کې اخوي شي او دا خو پکار د چې خلق لاړ شي او قبرستان ته د بعض روایتونو دا ثابت دي چې کله یو سړی یو عالم یا یو طالب علم په قبرستان باندې تیریږي نیک سړی تیریږي الله ته عذاب اوچت کی او چې کله قبرستان ته لاړ شنو د قبرستان خپل دعا ده السلام علیکم یا اهل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر يغفر الله لنا ولكم وإنا ان شاء الله بكم لاحقون دا دعا سره وي او چې دعا ته کله غواړي نو لاسونه کو چته قبله ته مخکې اسنه یو سړی دا تصور نه کې چې د قبر نه غواړي او نور کني بس دا دعا کو روان شتي نو هغه په خول نشته چې دا څنګه مونږه هغه اوس نن سبا خو قبرونو د پاره د خپل ماډل راوتی دي د پاسه پاغي باندې کیږي او سټایلونه پی وی او چپسونه جوړي نو دا شیزونه په شریعت کې منې ده که یو سړی د غلطۍ نه درې سجدیو کې نو د دې څه حکم دی د غلطۍ ازاله سجده سهو سره کیږي سجده سهو دیو کې که سجده سهو نه ده کړی وخت کې د نن د مونږ دوباره راګرځول په د باندې واجب ده او که وخت کې د نن بعد کې کرا ګرځي نو بیا مستحب ده چې راو ګرځي په یو ځای کې د مرګري وی کار کوم الته چاینا والا دی او د مونږ وخت شنو غیزان تلته بوتان اخیری کم ځای کې چې بوتان وی الته کې مونږ مکروه تحریمی ده نو کبیام ستا عذر وی الته بل ځای داسې نوي نو بیا داسې مونږ چې کې کشاته د بوتانی مخه طرف ته کو چې مخ کې دني مخ نه لری کا یا داسې میدان به تا ته د قبله تعین معلوم نن سبا خو میدانونه زیات شته دا یو سړی وی ماته زړې ده وی د دې علاج تا کم سړی ته چې زړې وي نو سورته فاتحه د اوزل په بو چوف کوي او سورته بینه په درشم سپاره کې د لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب دا سورته او پیر په ابو د مې او د دې وبدس کی یو شروع د داو کې بیا د ټیسټو کې الله تبارک وتعالى بدله بهتري ورکړي مخ کې رسو دتنا درې پیر درود شریفي مور بار بار بچی ته بد دعا کوي مونږ قضې ډېرې زیاتې پوي کې خو بیا هم بچو ته بد دعاګانې کوي ګوره د بد دعا اثر په دې بچو باندې بیا راځي په یو روایت کې داسې راځي وي کله یو مور بچی ته بد دعا کوي وی الله تبارک وتعالی فرمای وی دا میوه به د نزعل اخلم وی چې کله دا ونه به د زعل رڼومه چې کله میوه دار شي بچې به د نه علم چې کله دا بچې پوي شي نو هغه د مور د بد دعاګانو اثر وی چې کله لوي شي حادثاتو کې یا اکسیډنټو کې پدې کې لړ شنو دا هغه د مور د بد دعا اثر دی دا باز خزه وی د مور بد دعا نه لګي د مور بد دعا خط تیز لګي یو بزرگ تیر شو د دې بزرگ باره کې راځي وی دې چې کله لوی عالم شو د ډېرې زیاتې چرچې وي نو یو پیرا سم په سیده لار باندې په سورلې په اس باندې ناستو اسراو په لاندې پریوته چې کله اسرا پریوته نو د خپ ور لاندې راغه طبيبان راغه ډاکټران راغه دومره زخم نو خو زخم زیاتې دو اغي ول علاج کولو اخره کې خبره په دې تام شو چې تانه بخ پکټ کو نو ورته غاړه کې خو بس کټ کاغي وی دا بو شاوي ما تر یاد شو یو ځل په بچپن کې زو وړو کې وم وی ما مرغې راونی وخپې پورې مې ولا تار اوتړه وی هغه مرغې چې کله وال وته جاله تلاړه غیزان کلک نو د دې خپې خډېر نازکی وی ما چې هغه تار راخ کوي مرغې نه خبره بیل شو نو وی مور ما ته په دې وخت کې وی چې څنګه دې سره ظلم کو تا سره دی وشي نو وی دا زما د مور هغه بد دعا و چې دا په مو لګي د وی زبر نه سمېګم تر څو مانه د خپنې کټ شوی هغه خپې هغه نه بیا کټ کا او د مور د دعا اثر هم ډیر زیاتی کله چې مور ته دعا کې دا غي د دعا اثر دای کله چې والدین ژوندۍ خلک به وقوف دي چې خلکو پسې ګرځي ماته دعا وکا ما لداو کا زما کار نشته کینه مور خپل ته خدمت وکا دا غي د زړه دعا ځان ته وکاګه او باز داسې غافل مشته ابل ورځ راته چا ټلیفون وکړو ما ته وی ویزه پولیس کې نوکر مې وی کور نه بهرم او وی خزه مې چرته مور سره مې جنگ کړی دی وی هغه چاړه راغسه د وی زما مور حلاله کړی دا
او بیا په موږ زور زبردستیو کې اوس هم په جیل کې ده. خو بیا په خپل اقرار وکړو چې به زه پوه نه شم او دا مې داسې هم د انسان زړه کېږي موږ خو چې کله هغه چرګه لالو لاسونه م رپي د قربانۍ فریضه چې پوره کوو په هغې کې هم لاسونه رپي او انسان بل انسان ته دومره لاس ورځي خو هغې مور وي څه پردی خو نه او بیا حقیقي مور هغې نه دعاګانې اخیستل د هغې نه داسې دعا چې زړه یې درته وځي ته ګوره دا دعا چرته نه رد کېږي. زما یو دوست دی هغه ته کینیډې ته بچي هلته دي الان کې د واده 14 کال وشو هغې ورته یې کاغذونه راواستوه او وی راشه کینیډې ته بچې زلمی هم دی اوس د 14 کالو دی نو ده ښځې ته وی نه درځم ښځې سره دا غځې نیشنلټي ده وی نه درځم وی زما مور ژوندی ده وی د دې مور خدمت به مې څوک وي دا مور ما سره ډېره زیاته مینه کوي وی که زه د مور نه بغیر شم وی زه به مړ شم هغه ښځې ته وی وی تا نه بغیر ژوند تېرولی شم خو وی د مور نه بغیر نشم تېرولی ما له دلته راغو کله مور وفات کېده نو هغه مور یې په دې غېږ کې داسې نیولې وه چې سا یې ورکړه نو ما ته زما دنیا خو لاړه 12 کاله د مور داسې خدمت وکړو چې نه روزګار کړی دی هېڅ نه دي کړي بس دومره به یې ګټله چې مور له به یې وړه او خپله به یې خوړه مونږ خلک غافله شوي یو مور او پلار مو پرېښي دي نو که مور او پلار نه دعا وانخلې چا نه باخلې دا خو د دعا ذریعه ده. چرګ چې د شپې ټایم کې بانګ وي نو دا خلک وي نحوست دی هېڅ نحوست نه دی دا خلکو ځان نه مشهوره کړې ده. د صحابو او د انبیاو په نوم باندې فلمونه جوړ شوي دي دا قتل کورې صحابه انبیا دا معززه خلکو او داسې خلک چې د ګناه نه پاک خلک انبیا تیر شوي دي په معاشره کې. ته چې اوس د یهودیانو د اسخا خبیثې چهرې رالې او د یهودیانو د شکلونه ته په فلمونو کې وګورې نو بیا که چېرته د انبیاو تذکره کېږي زیات تر د دی وایي چې د یوسف علیه السلام سو د سټوري جوړه شوې ده او دا چلی نو که بیا سوره یوسف څوک تلاوت کوي یوسف علیه السلام نوم راځي ذهن ته به د هغه د خبیثانو چهرې راځي. او انبیا خو الله پاک ښکلې بندګان پیدا کړي دي دا خو د انبیاو ګستاخۍ کې هم راځي او ټول چې کم یهود دي هغې هم د ټولو انبیاو قدر کوي خو پته نشته چې د پیسو دپاره په هغې کم غفلت راغلی چې د انبیاو د فلمونه جوړوي. د دې نه پرهیز وکړي دا لویه ګناه د ځان ته نه وساتئ چې چا کتلي په هغې باندې توبه او استغفار وکړئ. سپری خوشبو چې کله لګي هغې کې الکوهل استعمال شوي په کپړو لګي نو دا کپړې بې انمازه کېږي. ګوره الکوهل 2 قسمه دي یو د دې هغه الکوهل چې کم د انګورو نه کجورو نه دا جوړیږي که دا معمولي مقدار سره په کپړو باندې ولګي دا منحوس دي نحوست دی ګنده دي د سره موز نه کېږي. او یو د دې فروټ وغیره جوړ کې کیلې نه دا شانتې نور څه پکې واچوي یا اب پکې واچوي د فروټ فلیور جوړیږي که دا په کپړې باندې لګوي نو دا خیر دی کې گنجایش ده. لډو لګول د دې څه حکم دی ګورئ په دې باندې جواري کول خو حرامه ده دا خو په هر یو لوبه چې کومه جواري کې دا حرامه ده. لوبې هغه اجازت شته چې کم د انسان وجود له فایده ورکوي هغه لوبه چې کم کې یک تیراندازي کور ګوړسواري کول یا داسې که نن سبا یو سړی چېرته باډي بلډینګ وغیره دې دپاره کې چېرې وجود مې په اسلام باندې قربان که ضرورت راغو په الله د الله په رسول په ختم نبوت بیا قربان کم نو په دې هم دته اجر ملاویږي. نو د وجود فټنس دا د وجود یو حق دی خو دا لډو دا وخت زیاده دی کې اکثر خلک دومره منهمک شي د منځونو وختونه هم ترې لاړ شي په ځان نه پوهېږي نو دا نه دي کول پکار. یتیم خانې نه یو ماشوم چې میلو شي د په میراث کې حق شته او د 1700 حکم دی. ګوره دې ته پالک ویلی کېږي یتیم خانې نه مو بولا بیټا چې ورته ویلی کېږي. یتیم خانې نه دی که کم ماشوم واغسته نو دا په میراث کې ستا حقدار نه جوړیږي. که یو سړی خپل طرف نه دله څه ګفټ ورکوي ګفټ ورکولی شي یو کور شو هغه هم په میراث کې 3 حصې نه زیات وصیت هم نشي کولی ګفټ ورکوي هغه ټیک ده خو که دا ماشوم چېرته لوی شو نو دا ښځه د ده دپاره پردی ده که د دې سړي لوریانې وي د ده د لوریانو سره هم نکاح کېږي دا پردی الګ دی او د ده نسبت به خپل حقیقي پلار پسې کېږي چې چا پاللی دی هغه پسې به د ده نسبت نه کېږي نه به د هغه نوم د پسې تړلی کېږي بلکې حقیقي نوم هغه به د پسې تړلی کېږي. وفات نه پس ته غیر ضروري ویښته کټ کول د میت ګوره د میت چې کله څوک وفات شي میت شي نو د ده زینت ختم شو
نو نه ولګیره کې ګومنځوالی شي، نه ویښتو کې ورلوالی شي، نه اضافي ویښته د کټ کولی شي. د دې نه منې راغلی د چې څه حالت کې د غسل ورکه، وجود ولا پاک کا، کفن کې بند کا، خسته خوشبو پې ولګو او فرشتو قبر ته حواله کا، او روح به د چې څنګه موږ داسې د وجود اهتمام کوو چې نیک سړی، نو فرشتې د هغې دپاره اسمان نه کفن نه وړي، د داسې اهتمام کوي. نو اضافي ویښته وغیره نشي کټ کولی.